د شرک او د کفر الفاظ پرې کې استعمالېږي. لږ په توحید غیرت ته درځي تاسو نه، د الله په وحدانیت غیرت ته درځي چې د شرک او د کفر الفاظ تاسو اورئ خوند تیالی. چې زمونږ نوجوان نسل یو فتنه نه ده چې مخې ته راځي او هغې پکې مبتلا کیږي او موږ به په منبر باندې د هغې بیانونه کوو. یو فتنه ده چې د هغې موږ وضاحت وکړو. یو غټه فتنه بله هغه را پیدا شوې ده اوس. کیدای شي زما په دې خبرو باندې خلک خپم شي، که بهر څوک اوري کیدای شي هغې هم پې خفه شي چې تا تیسي وکړه زیاتې دې وکړو. لیکن زه الله ګواه کوم په دې باندې چې زما مقصود صرف خیر خواهي ده. که څوک دغه کار کوي دې ماته هیڅ نقصان نشته دی، راته فایده شته دی، او که څوک یې نه کوي هم ماته څه فایده نشته دی. وما علینا الا البلاغ، زمونږ په ذمه باندې صرف رسول دي. هغه دا شوي 2014 نه یو ډرامه جوړه شوې ده. هغه ډرامه ډېر په عروج باندې اوس روانه ده او د هغې ډرامې نوم دی ارتغل ډرامه. ارتغرل دی که ارتغل دی څه شی دی؟ دا د ترکو په تاریخ باندې په دولت عثماني باندې دا ډرامه جوړه کړی شوې ده او د هغې تقریبا څو سیزنه دي او سره 500 ټریکونه سیوا. او په هغه ډرامه کې ډېر خلک مبتلا دی. زه خو عام خلک نه یادوم، یوازې زه په افسوس سره دا ویم دینداره طبقه خاص کره خلک چې د علماو لیبلې په ځان باندې لګولی دی، هغه خلک هم په دې ګن کې مبتلا دي، په دې غم کې مبتلا دي. پای کې زیاده وخت هم وکړه، ټیم یې په هغې باندې ضایع کو او دومره نشه لري، دومره نشه چې کله سړی شروع کړي بیا ترې صبرېږي نه وایي. او دومره نقصان پکې دی چې بله ورځ یو قاري دی د قرآن وایي هغه ویل چې دومره غټ مصیبت دی چې زه پې اخته شوی وم اوس په دې رمضان کې، نو ما به نور کله سپاره 2 سپارې تلاوت کوو، اوس دغه ډرامه ګورم نو د پېشمني پورې دې ډرامې ته ناست یم زه، د پېشمني پورې. او یاره یو وایي څه شی دی؟ وایي دا اسلامي تاریخ موږ ته ښیي. سبحان الله، زموږ تاریخ ډرامو ته پاتې شو. په ډرامو به اوس موږ خپل تاریخ زده کوو. که ته تاریخ ګورې راشه وګوره د تاریخ کتابونه، البدایه والنهایه د ابن کثیر اردو کې هم چاپ ته خیر دی، که ته یې په عربۍ کې ده. تاریخ طبري د ابن جریر وګوره، تاریخ ابن خلدون وګوره، دارنګې نور کتابونه د تاریخ هغه مطالعه کا، تا ته په خپل اسلامي تاریخ پته ولګي. و ډرامو ته خبره راله. بلکې زه ډېر په افسوس سره دا وایم چې بعضې مدارسو کې بعضې علما د دې ډرامې ترغیب خلکو ته ورکوي چې دا وګورئ د دولت عثمانیه، او پای کې نقصان څومره دی زما وروڼو، نقصان د هغې وګورئ. اگر چې پای باندې ډېر علماو ردونه لیکلي په ډېر په تفصیل سره تاسو په ګوګل کې سرچ کولی شئ. زه تاسو ته غټې خبرې د هغې ذکر کوم. اول نمبر په دې کې غټ نقصان دا دی چې په دې ډرامه کې د واده نه مخکې د عشق معشوقې باز شروع دی. یو هلک عاشق وي بله معشوقه وي، عشق معشوقه پای کې شروع وي، د یو بل سره د محبت اظهار دا خبرې پای کې شروع وي. یعنی زمونږ نوجوان نسل ته د واده نه مخکې د عشق او د معشوقې درس ورکېدلی شي چې عشق معشوقه کوئ خیر دی. دا غټ نقصان په دې ډرامه کې تاسو کتلی شئ. دویم نقصان په دې کې میوزک په دې کې موجود دی، د شیطان آواز په دې کې موجود دی. خپلې روجې موږ په دا میوزک باندې خرابې کړې، نوم مونه ورکړی د اسلام او د ګوړه کې زهر موږ ته میلاوېدلی شي. زما وروڼو دا په ګوړه کې زهر موږ ته راکولي، د اسلامي ډرامې په نوم باندې میوزک موږ ته اورولی شي او موږ خپلې روجې پای باندې خرابې کړې. دریم نقصان پای کې دا دی چې پای کې د زنانه او د نارینه اختلاط. تاسو پاټونه به د هغې بعضې کتلي وي چې پای کې جینکۍ نیم برهنه چې نیم لباس د هغې شته، مټې لغړې، سر تور سر، میک اپ کې هغې د عشق او د معشوقې او د مینې خبرې د هلکانو سره کوي، په دغه ډرامه کې موجود دي. دا نو بل نقصان پکې هغه دا دی چې په دې کې شرکي الفاظ هغه پکې استعمالیږي، لکه دا الفاظ پکې استعمالیږي. کومو کسانو چې کتلي هغې به اورېدلي او نور دې توبه وباسي. پای کې دا الفاظ دي یا عبدالقادر جیلاني مدد، عبدالقادر جیلاني مدد وکړه. ड्रामे जो तारीख़ी बनाए जाते हैं तो ड्रामे देखना तो हम जायज़ नहीं कहते, उसमें बेहयाई भी होती है, मगर जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि एक माहौल जब क्रिएट किया जाता है, एक माहौल दिखाया जाता है, उससे तारीख़ और हिस्ट्री आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह से बैठती है. तो तैयब उर्दुगान ने ड्रामा बनाया ना, अर्तुग़रुल, बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है, बहुत दुनिया देख रही है.
तो मैं ड्रामों को जायज़ नहीं कहता, लेकिन जो लोग फिल्में देख रहे हैं, पहले से बेहयाई के कामों में पड़े हुए हैं और गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो हम उनको कम से कम ये मशवरा देते हैं कि यार इंडियन फिल्में देखने से बेहतर है ये जो आजकल वो ड्रामे जो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जब तुमने देखना ही है तो कम से कम एक कम दर्जे पर आ जाओ ना, इसको देख लो। तो उससे तो फिर भी बेहतर है कि कम से कम तुम्हें हिस्ट्री तो पता चलेगी, कम से कम तुम्हें ये तो पता चलेगा मुसलमानों की तारीख़ क्या थी। और ऐसे सिर्फ दुआओं से काम नहीं बना, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने बहुत बड़ी कुर्बानी दे के कुस्तुनतीनिया फ़तह किया था।